د حضرت علی رضی الله عنه نه چا تپوس وکړ وایي واده څه شی دی هغه ورته وایي سرور شهر د یو میاشت خوشحالي ده یو میاشت سړی په کور کې ناست دی مور پلار پې کار نه کوي او پاک واسکټ یو سار بدله یو ماښام او پتنګاڼی د ځان نه دوړه سنډي ځان ته نیغ ګوري جامو ته چې خیرنې خو نه دي او که کار لازم نو پلار او مور ورته وایي پرېږدې د وادې تازه کړی ما غریب دی چې لږ ماشوم دی چې دی لږ یو پوټې دمه شي جنۍ که په کور کې کار کوي نو خواښې پې مهربانه یواز پې راوباسي بچې ته لا خیر دی مېلمنی کار مه کوه نو یو میاشت هغه هم د واده چې کومې جوړې ځان له جوړې کړي نن سبا خو د ښځو په سلګونو جوړې وي یو ساره چې یو غرمه او یو مازدیګر او سړی هم دغه میاشت خوشحالې کوټې ته ځي او راځي او د دواړو نه کار وي نه بل څه خوشحاله د یو میاشت بیا هموم الدهر د ټول عمر غمونه شروع شي هغې نه پس میاشت پس دی ناستی کټ کې پلار ورته هلکه بس دی که نه نور څه کوې ډډه دیوالې د بالښته هله شابه هغه بخور به څوک کوي زه به کوم شابه دا چاري واله سسکو روانه شابه دکان ته شابه نوکری له ځه میاشت چوټي دې وکړه نور څه کوې او جنۍ ته مې بس دی که نه اوس خو دا کور دې خپل شو دا اوس شابه جامې مامې دا استعمال شوي واچوه وړه باغه کې کټوی به پخې لوښي به یې غمونه شروع شو مازدیګر چې بیا را روانې یو لاس کې به د ګوپیانو پڼ نیولې او په بل کې د تورو باټینګڼو او ډولې ډولې به کېږي هلکه خیر دی یاره بس دا سبزي مې کور ته راوړه نو او ټیټ ټیټ به روانې او چې لا کور ته لاړ شي او ښځه در باندې زوروری نو چاړه به در کې چې راشه دا ټماټر را سره پرېږه راشه دا ګوپیان را سره پرېږه راشه سړیاله شابه نو د ټول عمر غمونه شروع شي بیا ورپسې دریم څه دی کسور زهر شا را ټیټه شي ملا نه لینده جوړه شي بوډا شي سترګې چقې ونیسي په لاره چې ځان پسې خپې راکاږي پونده یو طرف ته منډه وایي او پنجه بل طرف ته منډه وایي غریب ملا نه لینده جوړه شوه یو بوډا په لار روان و ماشومان ورته وی باباجي دا لیندرې په څو اغوښتې ده دا واړه خو روانکار یې که نه هغه ورته وی بچې چې زما عمر لره ورسې مفتو کې به راته میلو شي د هغې نه پس څه دی بیا د هغې نه پس نزول قبر قبر ته به لاړ شي نو وی واده خو د یو میاشت خوشحالي ده او بیا ټول غمونه او غمونه او غمونه او چې لا بچي دې پیدا شي واړه ماشومان ته به ستړی راشې یو ماشوم به د یو لستوڼې پورې نښتي پنګه یا پینګو پینګان بل برې بل لستوڼې پورې نښتي او پینګار به خیږي او چې نن سبا خو زه ښه ده چغې جوړې کې د خوب نه ورې وباسي نو امام شافعي رحمت الله علیه وی که څوک په دې نیت واده نه کوي چې د ځان عبادت ته اوسګانوم وی دا بهتره ده درې مامان څه وی هغې وی نه واده بهتره دی حضور پاک فرمایي نکاح زما د طریقه ده دې نه به رغبت او اعراض نه کوې نکاح خو بهتر شی دی او که ته وی چې نکاح مې وکړه نو بیا به منډې وام پیسې به ښځې له بچو له ګټم نو پیسې ګټل خو عبادت دی طلب الحلال فریضة بعد الفریضه دا خو ثواب ګټې او که ته وی غم خادي به کوم نفلي عبادت به نشم کولی نو غم خادي صلې رحمي د نفلي عبادت نه زیات ثواب لري او که ته وی سبا به ماشومان لوبوم نو د کې هم ثواب دی
او کته وې ښځې له به ډوډۍ راوړم نو په دې کې هم ثواب دی حتی رسول الله مبارک فرمای وی که یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې په خوله کې کېښوده هغه ناجوړه نه ده او نه پالج والې ده لاسونه یې ستا نه ټیک دي خو تاسې هغه د مینې په خیال د شهوت په بنیاد دې نوړی راواغېسته او ښځې له دې په خوله مبارکه کې کېښوده نو په دې کې هم ثواب دی ښځې ته په خوشحاله نظر کتل او ښځه خاوند ته په خندا کتل په دې کې هم ثواب دی خو ګورې په خپو وله چاپي ونه کې هسې نه چې وایي چې دې کې هم ثواب زما یو دوست یقین په خدای وکړه ماته یې وی زه خو مولوي صاحب وی خفه کېږم وی هلته ته دړه ویم وی زه خو چې مازدیګر ماښام راشم ماسخوتن نو ښځې له په لاسو خپو چاپي کو وی ما وی د اوسه د باګړو دله دا ولې یاره ویړه مې پې خفه چې ټوله ورځې کار په کور کې کړي او ستړې شوې غریبه نو زه وله په لاسو خپو ښه مضبوطه چاپي وکړم او دمه کړم مې دقه چل کوه نو بس ښځه مسته شوه ابه تاله چاپي کوي که ته م وله چاپي کوې ته ستړې رالې حق دا ده چې ښځه دله په لاسو او په خپو باندې زور وکړي او چاپي دله وکړي نو دا رواج راته جوړ نه کړې ګورې غم به جوړ کړې نو ټول ثواب دی ښځې سره چې یو سړی وایي زه ښځه نه کوم او عبادت کوم خو نفلي فرض خو مخامخا کې او که دې واده وي او که نه نفلي عبادت نه کوم بس نفلي عبادت کوم نو ته به څه کې ځان به جنت ته پورې باسې چې زه روجي ونیسم او د شپې عبادت وکړم چې الله راضي شي او جنت ته لاړ شم په خدای که یو مسلمان زیات کې ځان به پورې باس او چې واده دې وکړل نو درزن خواړو چې ته تللی نه دی او نور دې پکې خدای خیر واچي دومره مسلمانان زیات شو د حضور پاک امت زیات شو بیا د زوی بچي او بیا د لونو بچي بیا د هغوی بچي مړه خو چې یو سل 200 تېرېږي کاله نو په تا کال کې به بیا د خپې د ښودو ځای نه دا د څه برکت دی رښتیا ووایه دا واده دا دومره مسلمانان چې اوس بنځ یو کو او ذکر کوي او تلاوت کوي رښتیا ووایه دا د چا برکت دی دا د واده برکت نو واده ټول ثواب دی او پیغمبر مبارک فرمایي توالدو وتناسلو بچی راوړی تناکحو نکاح کې وتوالدو بچی راوړی وتناسلو نسل زیات کې ولې فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وی چې زما امت ډیر شي د قیامت پر ورځ فخر کوم چې زما امت ډیر نو د واده په وجه امت ډیر شو نو حضور پاک به فخر کوي فخر